محترم مسلمانانو دا وظیفه وکړئ او سهار به انشاءالله په ګرانټۍ سره ستاسو حاجت پوروي. سهار چې سترګې ستاسو غړېږي نو د خوشحالۍ به د باندې انبار وي، زیری به د باندې کېږي چې کم حاجت دپاره دې کړی هغه حاجت به د الله جل شانه پوره کوي او داسې طریقې سره به پوره کوي چې ته پرې نه کړېږې، نه به تا راسې تکلیف وي. انشاءالله د خپلو الله تعالی به د خپلو غیبانه خزانو نه ستا حاجت پوره کړي، ستا مسله به الله جل شانه ختمه کړي. نو محترم مسلمانانو وظیفه صرف یو شپه کول دي، ټولې شپې نه دي کول که چې بس هره شپه یې ته کې یو شپه یې وکئ او په یقین او دهان سره یې وکئ. انشاءالله دا ګارنټي خاتم النبیین امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا ګارنټي ورکړې ده چې الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي. بس صرف دا وړوکې وظیفه دې وکړي او بیا د محترم مسلمانانو سحر چې دی راپاسي سترګې کولو شي، په خوشحالۍ به یې سترګې کولاویږي، دغه رنګې په نعمت به یې سترګې کولاویږي، دغه رنګې په سکون او په اطمینان سره به یې سترګې کولاویږي او د حاجت پوره کېدو هغه ضامن به انشاءالله الله جل شانه وګرځوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې بهر هیوادونو کې خوږ افغانستان کې بهر ملکونو کې څونه مسلمانان دي، افغانیان دي، پښتانه دي یا اردو والے دي، څونه چې دي زمونږ د مکلمې ورونه خویندې دي، الله تعالی دې ورته تمام حاجتونه پوره کړي، رشته دارۍ دې الله تعالی ورته ورکړي، الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي، څوک بیماران دي الله تعالی دې صحت کامله عاجله دایمه ورته نصیب کړي. محترم مسلمانانو زمونږ وظیفه ډیره بهترینه وظیفه ده او صرف یوه شپه کول دي. پرون ما یو کس رابطه وکړي، ما له داسې وظیفه راکړه چې زما په 3 ورځو کې حاجت پوره شي. نو 3 ورځې خو ډېرې زیاتې دي، 3 ورځې یا 3 شپې خو ډېرې زیاتې دي، په یو شپه کې به د الله تعالی حاجت پوره کوي. الله تعالی په یو منټ کې پوره کولی شي، الله تعالی د منټ نه هم زر په یو سیکنډ نه هم مخکې پوره کولی شي. لکه کن فیکون، الله تعالی فرمایي کن شه فیکون، نو هغه څیز موجود شي. نو انشاءالله ستاسو د حاجت په الله تعالی داسې طریقې سره پوره کړي چې تاسو به په انشاءالله نه کړېږئ، تاسو به په نه رنځېږئ او په ښکلې طریقې سره پوره شي. خو دا ګارنټي چا ورکړې ده؟ محترم مسلمانانو دا دوانو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان دا عمل وکړي، یعنی دا وظیفه وکړي، محترمو د هغه حاجات الله تعالی پوره کوي. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو کله چې تاسو سملی د ماسخوتنې صحیح شوه، ماسخوتنې سملی، خو تاسو به تهجد په نیت باندې سملی. کو چېرې تهجدو ته راپاڅېدلی خو ډېره بهتره ده، کو راپانسېدلی د شپې د کم ټایم کې هم سترګې کولو شوې، لږې سترګې د کولو شوې، نو موبایل کې به دا وظیفه ځان سره سکرین شاټ به د دې نه واخلي. تاسو ته په سکرین باندې دا وظیفه ښکاري، د شپې به تهجد په نیت باندې ویده شئ او چې کله ویده شوې صحیح شوه او څه ټایم دې هم سترګې وغوړېدې، څه ټایم په خپله موبایل به ځان ته نه په ټایم کې، بس الله تعالی ته وایي الله ته مې راپاسوه، الله تعالی بهترین راپاسونکی ذات دی. نو چې کله د سترګې وغړېدې فوراً به دا وظیفه وکړې، لکه په سکرین چې تاسو ته ښکاري، یو پیره به دا الفاظ ویه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. محترم مسلمانانو دا به تاسو صرف یو پیره ووایئ. یو پیره چې کله د وویل د دې معنی هم داسې معنی د محترمو داسې د طاقت او قدرت پکې او تعریف پکې د رب العالمین بیان شوی دی چې انشاءالله هغه رب به تاسو مایوسه نه پرېږدي، هغه الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کوي. خو دې وظیفې نه پس به بیا یو عمل سره یو لفظ به ورسره سیوا کړي، د هغې نه پس به بیا دا الفاظ ویې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. دغه د وظیفه دې وکړه، بیا به صرف وي اللهم اغفر لي، ای الله ته زما مغفرت وکړي. د دې نه پس چې کومه دعا غواړئ صحیح شوه هغه دعا به د الله تعالی ضرور قبلوي. هیڅ ګران پکې نشته. او بیا کو او دس دې وکړو او مونځ دې وکړو نو بیا به ډېره زیات بهترینه وي، ځکه دا د حدیث مبارکه د صحیح بخاري شریف حدیث دی چې انشاءالله
د انسان کله اوده شي او د شپې په هر ټایم کې بیا راپاسي د شپې 1 بجې 2 بجې 10 بجې کو لږې سترګې دې ورغلې او په 11 12 راپاسېدم نو بس تا دپاره دغه فضیلت دی دغه وظیفه به وکړې دغې وظیفې نه پس به اللهم اغفر لي دا به ووې او بیا به د الله تعالی نه دعا وغواړې چې کومه دعا غواړې هغه به د الله تعالی ضرور پوره کوي خو بیا کوشش وکړه 2 رکعته نفل ورسره وکاسې هم حاجتونه موږ وایو چې پوره شي یوه شپه کې او بیا اوده شه انشاءالله درود شریف وایه او اوده شه انشاءالله سحر به د باندې الله جل شانه زیری کوي سحر به د انشاءالله الله جل شانه حاجت پوره کوي مسائل به د الله تعالی ختموي نو اسان عمل دی هیڅ پکې ګران نشته انشاءالله موږ اسان هم غواړو او وایو چې کار هم ضرور شي نو دا اسان هم دی او کار به هم الله تعالی زر تر زر کوي انشاءالله د الله تعالی رحمت لوی دی الله تعالی خزانه فراخ دي مایوسی مه کوئ دا مه وایئ چې وظایف هم نه قبلیږي دا مه وایئ چې زموږ حاجات نه پوره کیږي دا مه وایئ چې زموږ رشتې نه کیږي انشاءالله ټول حاجتونه الله تعالی پوره کولو والا ذات دی الله تعالی به انشاءالله ضرور پوره کوي موږ هم په خپلو خاصو دعاګانو کې عامو دعاګانو کې یاد ساتئ موږ به هم درته خاص او عامو دعاګانې انشاءالله کوو چې الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي الله تعالی ستاسو مشکلات اسان کړي الله تعالی مو د هر غم د هر افت نه په خپل امن او حفظ کې وساته جزاک الله